ګورئ ملګرو نن هسې کلي ته راغلی یم، یو عجیبه غوندې شی درته ښیم، عجیبه د کمال ویډیو ده، تاسو یې مه ګورئ. دا اوس ګوره د دې هلک نه تپوس کوو، زما کزن هم دی چې دا څه وایي. هلکه دا څنګه چل دی، تاسو اوبو کې دوی پرېښې ده. د مېرمن د پوست وکړم دا ډېره ګیا کوي یاره. دا اوس نوې دوایي راووته ښه او بس چې ګیا څه پټي نه کړي او دا دې پکې ور پرېښوسته نو بیا ګیا کوي نه. داسې وي دا ګیا بیا نه کوي که وچوي نه مړې مکمل پټی بلکل سادین پروت وي، بس تماکو پکې ولاړ یو ښه راغله یاره. بس د ګیا دپاره چې دی دا پټی واښه نه کوي، د دې د وجې مې دا دوایي پرېښې ده پکې. ښه دا د دوی د واښو ده او بس لاندې چې پرېږدي که نه واښه ډوراخېږي نه پکې، بس صرف تماکو به رواني بس ګیا میا مکمل ختموي. ګوډ هېڅ شی بس دا خو مکمل داسې شی راوتی دی چې ښه دا به مخکې خلکو صرف په دې تماکو په دې بچو باندې اچولې، لکه بچي تماکو نه چې بچی مات کړو دا یې پرې واچوله. بچې څه شي هغه ګل غوندې که نه. بچ کچ به یې بیا نه کوو. ښه ښه نو اوس پکې دا دغه وشوله چې اوس یې خلک پټو ته هم پرېږدي. ښه اوس پکې نوی اکسپیرینس وشو. بس او دا د څه شي تماکو دي؟ دا د نسوارو تماکو دي. ښه ښه دا د نسوارو تماکو دي. سګرټو هغې ته یې هم اچولی شي که نه. ښه ښه په څه دې حمله وکړه بال پکې راغی. ښه دغه هګۍ راله شترمرغ هګۍ ده. ښه ښه نو ما وویل چې دا څه حساب دی یار، دا ما ویل چې دې ملګرو ته یې وښیم څه عجیبه نوې غوندې لوبه وه. ملګرو بس دا مې ولیده، ما ویل چې تاسو ته یې هم وښیم. وګوره دا خدای مسلمانه دا کم دا دوی پکې ور خلاصه ده، ګوره دې اوبو کښېني ډېره نه کړه بندې کړه مشې راټې وکړه د اوبه